ونیسو ګاډي کې کېنوه ټوپۍ ورته واچوه ما ستا څه کړي دي چې ته ماته دا خبرې کوې چې په پاکستان کې کم سړی خوښي او ورته پته ولګېده چې دې سړي سره 2-3 کروڑ روپۍ شته بس هغه به راځي اوچتۍ به عوام به ترې تپوس نه شي کولی لاس کې ورته هغه کټ پټۍ واچولې هغه ته چغې والې چې لاس مې خوږېږي لاس مې خوږي او دې ظالم بچو ورته پروا نه کوله د ګریوان نه نیسي توره ټوپۍ ورته چې یو بوزي یې په دیوال راوړېدلې دي سړي ټول سړي وه او ما غریب بچي لوړه ټول راغلي مېلمانه او له ټولو بې عزتي کړې دا کسانو که مونږ ته پته ولګېده یو کس له به دې کور ته ورځو موږ د پولیس نه ډېر زیات تنګ شو دغه خلکو نه دی دا درېیم ځل دی چې دا چاپې دی په موږ خوښي راځي او دلته راځي او پیسې لیوځي ظلم کوي زیاتې کوي د خلکو نه بتالي اغوا کوي خلک یو ځل دلته دوکاندار رالل بوتلو هغه هم پیسې واخیستې د هغې نه مخکې هم دلته کې ونیولي شو هغې هم پیسې واخیستې بغیر جرمه بغیر وړنټه بغیر څه دغه نه تېر ځل چې ستاسو زوی بوتلې و نو څومره پیسې مې ورکړې چې واپس راغلی هغې د 3 کسانو نه 4 کروڑ روپۍ اخیستي دي نقابونه یې والي مخ نه ښکاره کوي دانه هغوی نصیب مې ورته وایي چې تاسو ډاکوان یې که پولیس والا یې وایي بس دا به درته بیا بار وښیو مری نه ونیو ریخ کو جی ناظرین میرے ساتھ وہ جولرز حاجی ظاہر شاہ جن کو نامعلوم افراد گھر سے اٹھا کر لے کے گئے ہیں آج دوسرا دن ہو گیا ان کے والد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا واقعہ تھا اور یہ جو افراد تھے وہ ان کے گھر میں کس طرح داخل ہوئے اور وہ رات کے کس پیر داخل ہوئے زما مکرم شاه نوم دی او دا خلک د شپې 2 بجې راغلي دي څنګه ډېره بې عزتي کړې ده دې خلکو په دیوال راوړېدلي دي په لارې نه دي راغلی په دیوال راوړېدلي دي سړي ټول سړي وه او ما غریب بچي لوړه ټول راغلي مېلمانه او له ټولو بې عزتي کړې ده دا د رسیل بچي پکې روز پته نه دا کم قوم راغلی دی موږ د پولیس نه ډېر زیات تنګ شو دغه خلکو نه دی دا درېیم ځل دی چې دا چاپې دی په موږ خوښي راځي او دلته راځي او پیسې لیوځي دې نه موږ ډېر تنګ شو دې خلکو نه دین وړاندې دا څو پرې راغلي وو څومره ټایم وړاندې یو ځل دلته دوکاندار رالل بوتلو هغه هم پیسې واخیستې د هغې نه مخکې هم دلته کې ونیولي شو هغې هم پیسې واخیستې بغیر جرمه بغیر وړنټه بغیر څه دغه نه راځي او نیسي به دلته چې کم تکړه کس ګوري چا سره لږ 100 روپۍ وي هغه راوچتې بوځي خالد دې ونیول جمال یې ونیول بل کس یې ونیول راځي بس بوځي هلته کښېني او بس پیسې مې خبرو کې 2-3 ورځې پهله خو 2 ورځې ښیي نه چې دې چېرته دی څوک تپوسونه کوي ښیي نه چې چېرته دی نه څه سہولت نه څه نور څه به دا خلک راځي بدماشان موږ نه دا پیسې وړي په زور باندې رانالي دا هغه ورځ شپې څو بجې راغلي دي چې زنانه 2 بجې راغلي زنانه ورسره نو 30-40 کسان راغلي وو او ورته مې دونه وویل چې هلکه تا دا ماشین داسې نیولې دی که نه موږ سره څه وسله ده یا موږ سره څه دي چې ته په موږ دا ماشین دا خوا کړه ډز مزونه کې څه خوږ نه کې په دې په هغې باندې هم زما بې عزتي وکړه ونیسه ګاډي کې کېنوه ټوپۍ ورته واچوه ما ستا څه کړي دي چې ته ماته دا خبرې کوې زما بچي وو هغې ونیو ټوپۍ ورته واچوله کېنو ماشین مې راکوز کړه کمرې نه راکوز کړه 17 سال نسې مې هغې راکوز کړه ګاډي کې کېنوه لاسونه لکو تړ مې دا لاسونه ولې تړې دې تښتېدي شي تا نه تاسو خو 40-50 کسان دې تښتېدي شي لاس نه ونیسه بوځه که نه لاس کې ورته هغه کټ پټۍ واچولې هغه ته چغې والې چې لاس مې خوږېږي لاس مې خوږي او دې ظالم بچو ورته پروا نه کوله ټول بدماشان دي پته نه د کم بدمذهب قوم یې روسې د پولیس کې بھرتي کړي دي راته د انسانیت او سړیتوب پکې ډول سره شته نه بې ناجایزه کارونه کوي راځي د په حملې کوي د چاپې وښي بې ګناه بې خطا دلته موږ دکان ته راځو ته موږ پسې جواب وکړه موږ تاڼې ته در نه شو موږ ته څه مسلې ته موږ ته ووایه که موږ در نه رالو ته راشه بیا په موږ چاپې ووایه که نه دا کار نه کوي بس راځي شپه شي روز شي شپې 2 بجې ته راځي شپې 2 بجې څوک څه کوي نه ورن شته نه ګرفتاري شته نه څه جرم شته نه چرس خرڅو نه افیم خرڅو نه نور څه خرڅو نه څه داسې غلط کارونه کوو تاسو راځئ موږ نیسئ چې کم کسان داسې 2 پیسې 100 روپۍ ورسري ته هغه نیسي او بوځي پیسې دلته هلې دا خو جرم نه دا خو ظلم دی زیاتې دی که نه دې خلکو نه موږ ډېر زیات تنګ شوي دا تېر ځل چې ستاسو زوی بوتلې و نو څومره پیسې مې ورکړې چې واپس راغلی هغې د 3 کسانو نه 4 کروڑ روپۍ اخیستي دي هلته کې دغه کې ورته وایي چې 30% به موږ پیسې کټ کوو ښه جج ورته ویلي دي چې قانون کې کیش او سونه جرم نه دی چې نه دی نو بیا خدای دې پوه کړه نو دې پرېږده که نه په هغې کې هم پرې نه خو جج ورته وایي وکیل ته هغه ته ویلې چې په اندر شهر کې سونه به خرڅېږي چاندي به خرڅېږي یا به کیش وي دا خبرې ته کوې او بیا ته د هغې دپاره دغه نه شي کولی دی پرېښودی ولې نه شي په خپله خوله ووایه چې یاره دا جرم نه دی او ته بیا هغه جیل ته لېږې دا ولې موږ سره زیاتې کوې که نه دا ټول ظلم دی که نه دا راته وایي چې د هغه ورځ چې ستاسو زوی کور نه څه سامان څه شی نه څه سره سامان چاندي وه
لګه غونته هغه یې وړله نو دا خو چاندي خو جرم نه دی زموږ خو کار د چاندی د سونې د کیش دی که نه موږ سره خو نور څه نه تمانچه شته نه ټوپک شته نه چرس شته نه افیم شته نه داسې غلط کار کوو ته موږ هغه موږ کار ته ولې نه پرېږدی دلته کې راځئ ټیکسونه هم رانهلی او بیا راځئ چاپې وخې بېعزتي هم کوئ پیسې هم ولې بېعزتي هم کوئ یو ورځ خو نه ده دا خو یخني ده بیمار کس دی خدای مکړه څه چل پېوشي بیا به څه کوو دې نه به زه څه والم دې سره به زه څه وکړم موږ خو دا نه د دې وس نشو زور نشو ساتلی نقابونه یې والي مخ نه ښکاره کوي دا نه کوي نسیم یې ورته وایي چې تاسو ډاکوان یې که پولیس والا یې وایي بد دا به درته بیا بار وښیو مری نه ونیو ریخ کو دا خبره یې ورته وکړه چې تا پولیس والا یې که ډاکوان یې هغه مری نه ونیو دیګې ورکړه ګاډي کې کېنول لاسونه یې ولو تړل مشینونه لاس کې نیولي اډو په انسانیت او په سړیتوب خبرې نه کوي او دا چې کوم کار شوی دی زما د ورواره سره زما ورواره دی ظاهر شاه د سره چې کوم کار شوی دی داسې خو اغوام نه کیږي اغوا خو دا دی چې سړی چرته کې په پټو نیسي او بویزي دا یو سړی چې په کور کې ناست دی د شپې په 2 بجې باندې دغه کور ته پوړې لګي او 40 کسان دغه کور ته وروړي او دغه دروازې ماتي او د یو کس د کمرې نه د ګریوان نه نیسي توره ټوپې ورته چې یو بوزي چې په پاکستان کې کم سړی خوخي او ورته پته ولګېده چې د سړي سره 2-3 کروڑ روپۍ شته بس هغه به راځي اوچتۍ به عوام به ترې تپوس نشي کولی دا کسانو که مونږ ته پته ولګېده یو کس له به دې کور ته ورځو ظلم کوي زیاتې کوي د خلکو نه بتالي اغوا کوي خلک چاندی 14.5 کروڑ کو لیگل لیگل سړي والا کور ته روړې ده کور کې پرچیز کړی ده د قانون کې د پابندي شته چې تاسو د امر روپونو ځای چاندي به ځان سره نه ساتي سره به نه ساتي هیڅ پابندي نشته دی جی د دې هیڅ پابندي نشته دی تا سره پیسې دي تا سره 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ روپۍ دي تاله یو کس مال زمونږ ټول مرګري دي مونږ ټول یو بل پیژنو مال چې 100 کروڑ زبې ته علامه ولې چې زه سړی پیژنم دا غل نه دی ډاکو نه دی چرته نه روړې نه دا چرته نه شوګه نه دا کړي زبا داغه نه خامخاله مطلب تاسو سامر پیسې تاسو آی باندې سره او چاندي سیل کو دروازه 2000 3000 15000 لزر روپے دروازه ګټو هغه باندې خپل کور رسې وړو رسکه حلال وړو نو درې څلور ویګوګانو ان نمبر پلیټونه پینو یو وایټ کلر او یو بلیک کلر او شاته هغه پسې د پولیس چې اوس کومه محکمه وا او دی بس ډیر تیزی سره وتل زه چې کم ټایم کې رالم داغي کور ته تقریبا اورور چې د ما هغه کولو چیرې دا چې پته نه لګي مال د علاقې پولیس و سره نو مال سرچ وارن وره والے نه جي پارڅنګونه لګولې دي او کور ته وډېدلې دي داسې لکه چې سړی یو دهشتګرد یو داسې یو غیر دغه کس نسی چې کم مثال خبره کاروبار روزګار دا خو د روزګار والا کس ته چې ترسو پورې زما عزیز رور د زوی د او سره د مالا بازیاب شوی نی زمونږ به دا احتجاج چې کوم تاسو ګوري دا نن د صوبه سرحد د پېښور اندرشیر باندې نن صدر کینټ باندې صدر بازار باندې سبانه به زمونږ آل کے پی کے صرافہ جولر جیم ایسوسیشن مکمل بندی یہ چاندی کتنی مالیت کی تھی اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل 3-4 ماہ قبل بھی ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ رونما ہوا تھا تقریباً 14 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن وہ پہلے بھی باعزت آ چکے ہیں کیونکہ یہ احتجاج سارا احتجاج اسی بندے کے لیے ہوا ہے ابھی جو تاجر ہیں جو بڑے کاروباری ہیں وہ کیا خیبر پختونخوا چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں بالکل ہاں توڑے توڑے تو کر بھی رہے ہیں لیکن یہ ہماری معاشی قتل ہے تاجر کیسے کام کرے گا اگر وہ سونے چاندی کا بیپاری ہے تو وہ سونے چاندی میں ہی کام کرے گا اگر اور کسی مٹیریل میں وہ کام کر رہا ہے تو وہ اسی میں کام تو کرے گا خام خواہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ کوئی شہری اپنی حفظ و امان میں نہیں ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حفظ و امان ہمیں حکومت ہمیں حفظ و امان دے اس واقعے کے بعد پورے شہر کے تاجروں میں خوف و ویراس پھیل گیا ہے کہ یہ کون لگوائے ہیں اور کنہوں نے اٹھایا ہے ابھی تک یہ پوری معلومات نہیں ہو رہی لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے ساتھی جو ہیں وہ غائب ہیں اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ تاجر لوگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں تو حکومت کے اہلکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں رات کو 2-2 بجے لوگوں کے گھر پہ چھاپا مارنا یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے نہ انہوں نے پرچہ دیا نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کون سی ڈپارٹمنٹ سے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا اگر آپ چھاپا بھی مارتے ہیں تو جا کر کے وہاں پہ جو چیزیں پکڑتے ہیں وہاں پہ محلے والے لوگ بلائیں ان کے سامنے ریکوری کریں ان کے سامنے FIR کاٹیں اور پھر بندے کو لے کر جائیں نہ FIR کاٹی گئی نہ پرچہ ہوا نہ کسی کو بتایا گیا اور اسی طرح ڈاکوؤں کی طرح اٹھا کر لے گئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تاجر یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کام چھوڑنے پہ مجبور ہیں یہ تو کام سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ
تباہ تو کر دیے ساروں نے. ایک تو ٹیکسز لگا دیے, دوسرے جرمانے لگا دیے تاجروں پہ, اور ہر آفت اور ہر مصیبت تاجروں کے لیے. حکومت اپنے لیے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کیا کیا اب تک؟ ایک تحفظ ہم شہریوں کو نہیں دے سکتے, باقی کیا کریں گے یہ لوگ؟